صاحب صاحب په 27 جولای باندې یو ډیر ښه ټریکر یو ټیچر هم او شوق نه به ټریکینګ کوو په 27 جولای باندې خواوشا دغه تاریخونو باندې ملګرو سره تللی او بیا دغه ګروپ چې واپس راغی نو اخوال ته پاتې شوی دی دا پتا شوی بیا پسې خلک هم ډیر وګرځېدو خو اخر چې بیا اخرنی چې کوم ریسکیو اپریشن و پای کې هغه مړ راوړی دی او خلک به ډیر زیات خفه دی. او دا د محرم چټیانې یو انعام منیر چې کوم دی زموږ یو ډېر تکړه ملګری و، حالانکې زما سره خبرې اترې نه وي. زموږ د کلب د نورو د ټریکینګ زموږ یو ټریکینګ کلب دی وړوکی د هغې د نورو ملګرو سره خبرې وي، خو ښه نه ده چې اول کم چا په ریسکیو اپریشن کې حصه اخیستې ده هغه ملګری اول و زیشان عمر او د هغې نه بعد پې بیا راشو. اصل کې د ګل په ورځ باندې مونږ خبر شو د شپې لس نیمې بجې وي چې په فیسبوک باندې یو ډېره زیاته د هغه په باره کې خبر راغی چې هغه په ګودر پاس باندې غیب شوی دی، ورک شوی دی. او که مونږ وګورو ګودر پاس چې کله مونږ نوم واورېدو نو ګبراو په دې باندې شو چې هغه ډېر زیات خطرناک دی او ډېر زیات ډینجرس دی. بیا د هغې نه پس چې کوم دی مونږ ډیسیژن دا واخیستو چې یاره خامخا د هغه لپاره ریسکو اپریشن پکار دی. په هغه ټایم باندې د هغو د کور خلک هم وتل او د هغې نه علاوه زموږ د ټریکینګ چې کوم ملګري دي سلیم خان ونخیل للی او د هغه نور دوستان هم وتل. بیا د هغې نه پس ډیسیژن داسې وشو چې په سبانۍ ورځ باندې د دغې ملګرو هم څه خبر رانغی نو مونږ بیا د ریسکو اپریشن دپاره کوم چې ریل مانوکو کېږي نو مونږ بیا دوه ټیمان جوړ کړل. یو ټیم چې کوم هغه مونږ وو پای کې زه پخپله وم سیټ نومان خلیل او اظهرالدین و او د هغې نه علاوه کوم بل ټیم چې و نو هغه و د کالام د سایډ نه چې هغه په ګودر پاس باندې راتلل په هغې کې یو صدام و او د هغې نه علاوه یو اختر نومې ټریکر و. مونږ فیصله داسې کړې وه چې مونږ به د کیدام په سایډ باندې ځو سرچ وکړو او تاسو به د کالام چې کوم ګودر لیک یادېږي د دیسان په سایډ به تاسو راځئ او سرچ وکوئ. ټریک خو مونږ چې کوم خپل شروع کړو دا خو د شپې نه و، د شپې مونږ تقریبا د سر باندې لیک چې کوم یادېږي د کیدام په سایډ پورې دا مونږ د 3:30 بجو پورې سهار مونږ راونډه ټریک مونږ کړی دی، مونږ وخت نه دی خراب کړی، ډېر زیات تیز تلي. بیا په بل سهار له چې کوم دی مونږ تقریبا په یو جومات کې یو نیمه ګنټه آرام کړی دی د دې دپاره چې کم از کم لږ انرژي شي او سبا دا ټوله ورځ چې کوم دی د په سرچ کې ولګي د په موندلو کې ولګي. نو بیا په دغې سهار باندې مونږ ټریک شروع کړی دی خپل او شیطانګوټ ته ختلو. د شیطانګوټ چې څونه هم خواوشا ایریا د هر سیمت چې کوم دی هغه مونږ لټولی دی. بیا د هغې نه پس مونږ فیصله داسې وکړله چې الریډي هغه بل ټیم راځي نو هغه خو به په دغې ګودر کم صحیح پاس چې دی هغې باندې به راځي نو هغه ځای به هغه ولټئ او د دې خواته نور پاسونه هم دي ځکه په هغې کې انسان ګډوډ کېږي. مطلب په دې سینس کې ګډوډ کېږي دی وایي چې یاره دا ګودر پاس دی خو هغه اصل کې ګودر پاس دی. نو موږ ته چې پکې کوم ټیکنیکل ځایونه معلوم وو نو موږ په هغه ټیکنیکل ځایونو باندې ورالو او هغه ټیکنیکل ځایونه موږ لټول موږ مې بي کېدای شي دی غلط شوی او دی په دغه سایډ باندې راغلی او په دغه ځای کې دی پساو شوی. نو چې کله موږ بالکل د پاس ته ورسېدل د پاس چې کوم زموږ سره ټیکنیکل پوینټس ول نو په هغه ټیکنیکل پوینټس کې کوم دی د هغې نه موږ لرې ولیدو چې یاره دی پروت دی او خواوشاته ورسره ټینټ هم لګېدلی او نو موږ ته اندازه وشوله چې دی مطلب د ډیډ باډي چې کوم دی هغه پرته ده د کې نور څه نه ول. اصل کې زما خپل پرسنل ایکسپیرینس دا وایي چې د کله د کالام په سایډ باندې د دیسان په سایډ باندې دوه راختې دي او بیا ګودر ډنډې ته راکوشوي دي نو د دې د لارې چې کوم دی دا ډېرې زیاتې خطرناکې دي او بل صحیح لارې پکې شته دی نو دغه لارې پار کول او بیا ځان سره دومره سامان ګرځول یقینا دا سره انرژي هم ډېره زیاته غواړي. بل د انرژي سره سره چې کوم دی د فزیکل سټرینګ سره سره چې کوم دی د دې لپاره منټلیټي هم ډېره زیاته لازمي ده چې کم از کم ته منټلي هم برابر چې منټلي برابر نو فزیکل به هم ته سترانګ یې ته به فارورډ تللی شي. خو په دغه ټایم کې چې کله د ګودر ډنډه پاس کړي د پاس ته نږدې کېدو نو په دغه ځای کې ویلی کېږي داسې چې دته د دوه ملګري وایي چې دته الریډي هغه الټۍ وغیره موږ چې ورته اکیوټ سیکنس وایي یا ورته ماونټین سیکنس هم ویلی کېږي هغه ورته شوی دی. نو دی چې څه هم خراب شوی دی هم د دغې AMS په وجه باندې الټیچیوډ ماونټین سیکنس ورته ویلی کېږي دته هغه شوی و نو د هغې په وجه باندې بیا په سر باندې ډېر زیات درد راځي. د هغې نه علاوه په سانس په ساه اخیستو کې ورته هم مسله وي او بل الټۍ وغیره چې کوم دی هغه هم بار بار راځي او سر چکراویدم د هغې سره. نو اوس خو افسوس که ان کیس په دغه ټایم کې د په دغه ځای کې په کوم ځای کې چې دوی د اولنی کیمپینګ کړو که د سټې اغستی وی او د هغه ځای نه دی مطلب په ښکته راغلی وی نو انشاءالله داسې حادثه به نه وه راغلي خو چونکې الله ته به منظوره وه د ده قسمت راغلی نو د په دغې حالت کې هم په بل سهار چې راپاڅېدلی دي دی بیا هم ناجوړه او ریکور شوی نه د بیا هم خپل ټریک شروع کړی دی او د ګودر چې کوم پاس یادېږي هغې طرف ته مومنټ کړی دی
خو په دغه ځای کې بیا د دوی دا نور ملګري وایي چې یاره په موږ باندې بیا طوفان هم راغلی دی او یقینا کاکه ورځ ویدر کنډیشن موږ وګورو نو هم د طوفان نو په دوی باندې بیا وریځې لړې هم ډېرې زیاتې راغلي دي. بل هغه علاقه داسې ده چې باران نه وي ټوله ګلۍ ورېږي نو هغه ګلۍ هم په دوی باندې راغلې ده. نو د دوی دا ملګري د یو بل نه بې درکه شوي دي مطلب بې ترتیبه شوي دي چې کم ملګري د دوی سره صحیح وو هغو لږ مومنټ تیز کړی دی مخکې تللی دي او چې کم دی زموږ سره لږ ویک لږ بیمارۍ وهلی و نو دی ته لږ شاته پاتې شوی دی نو ده ته بیا لاره نه ده معلومه شوي چې آیا زما د ملګري په کم سایډ کې شوي دي نو دی چې د کم زیږي پورې تللی دی بس په هغه زیږي پورې د ده نوره سټیمنا ختمه وه او د خوا شاته په سراونډ کې چې کم دی ځان ته ټینټ لګولی دی خپل موبایل فون وغیرہ چې کم دی هغه هم ښه باقاعده پاور بینک ته لګولی او چارج ته پروت و او په دغه ټایم کې زموږ د اندازې مطابق چې په دې ټینټ کې دی لږ ساعت لپاره ناست دی خو ده ته دوباره بیا د سټروک راغلی د الټو وغیره ده د ومیټینګ ده نو دی په دغه ټایم کې زموږ د اندازې مطابق دی بهر ته راوتی دی یو ښه ښکلی مزیدار غونته کې کمر دی نو دی په هغې کمر باندې پروت دی ومیټینګ وغیره هم کړي دي او د هغې نه پس چې کوم دی ومیټینګ انسان کله وکړي د هغې نه پس انسان لږ ریلیکس شي لږ آرام دله ورځي لږ خوب له ورځي نو دی چې کله په دغه ټایم کې په آرام یا په خوب باندې ورغلی نو دی بیا راپاسېدلی نه دی بلکې تللی دی مطلب ساعت یې ختلی په هغې کې. نو تا وکتو زیشان چې کوم دی نو دی خو اصل کې فلکسیرین دی د سوات تر ټولو نه دنګه څوکه چې ده د غر هغه یې سر کړې ده فلکسیر څوک ورته فلکسر وایي څوک ورته فلکسیر وایي او د هغې د 5,000 نه 5,700 یا د دې نه سیوا د هغې میټرو کې هایټ دی نو هغه دغه ته دی تللی و دی غر ته او د دې یو ډېره غټه تجربه ده د ده د دې خبرو په رڼا کې که موږ وګورو نو زما په خیال چې کوم دی د ګروپ لیډر له نه وه په کار چې دی مخکې تللی وی ستا د ملګري چې کله طبیعت خراب شو موږ چې په خپله کله ټریکینګ له ځو نو زموږ د ګروپ سیسټم دی چې څوک لیډینګ کوي هغه د ځان سره ګایډ والي او دوی لاره برابر کی بیا په منځ کې ورته موږ یو ګروپ داسې ساتلی چې دا نسبتاً دا اولنی ګروپ خو تکړه ملګري دا دویم ګروپ چې کوم دی نو دا نسبتاً په دوی پسې تکړه ملګري او یو اخرنی ګروپ د هغوی سره موږ ریسکیو یو 2 ملګري کو نو هغه د ټولو نه کمزوري ملګري نو دا اولنی ګروپ چې ځي دا منځنی ګروپ په دوی پسې رواني دا په غره کې په دونه فاصله کې چې یو بل به اینی تر کومې پورې چې دا لیډینګ ګروپ دا ګروپ اینی نو دا لیډینګ ګروپ مخکې نه ځي دا ګروپ لیډینګ چې کوم دی کنیکټ کی او بیا دغه ګروپ دا منځنی ګروپ لګي دا وروستنی ګروپ ته ځان سره کنیکټ ساتي تر هغې پورې به دا ګروپ دا منځنی ګروپ مخکې نه ځي چې دوی تر څو پورې دا ریسکیو ګروپ لیدلی نه نو که په دغه سټایل باندې زموږ دغه ملګري تللی وی زما په خیال دونه غټه حادثه به نه وشوي. سر یو د انتظامیې په اړه باندې جي تاسو په زړه لاس کې دی ووایي دا سمینا بیگ د په ځای یا شهروز کاشف وی هغو هم بد نه غواړو خاصې فار ایگزامپل که نه یا بل بهر ملکي ټریکر وی ستاسو په خیال انتظامیه به داسې چپ وه داسې اوده به وه زه به ورته اوده ووایم ځکه چې هغه هلک هلته خلک پسې ګرځېدو او انتظامیې له خوا هېڅ اواز نه راتلو ستاسو په خیال انتظامیه به داسې وه داسې اوده به وه که نه حالات به بدل نه انتظامیه به بالکل داسې نه وه انتظامیه به ښې منډې والې وې ما په فیسبوک باندې ستا یو پوسټ کتلی او تا پې ډېره ښه یوه رڼا غورځولې وه چې د قذافي سټیډیم او د هغې د پچ ته وچولو دپاره خو دغه راتلی شي هلیکاپټر راتلی شي خو دلته کې یو قیمتي ژوند تلو نه هلیکاپټر شته نه د ریسکیو کسان شته دا خو د خدای پاک د دغه کالامیانو سره ښه وکړي چې یو ګروپ هغو شو بیا د خدای پاک د زیشان عمر دلي سره ښه وکړي زیشان عمر په خپله او هغه په خپل هغه ملګري یاد کړي نو په هغې بس یو څه نو دغه ملګرو سره د خدای ښه وکړي انتظامیې خو بالکل زیاته یې کړی دی دا خو یو قیمتي ژوند و ګوره دا د چا زوی دی د چا رور دی د چا به د ده سره رشته شوي نو ډېر شي خلک په ده باندې غمجن شو دا بالکل نه و په کار ستا هغه پوسټ ته چې زه ګورم په کار ده چې هلیکاپټر هم راغلی وی دا قیمتي ژوند و په کار ده چې د اخرني حده پورې په ده پسې چې کوم دی نو ګاډي هم تللی وی او دا د انتظامیې کار و چې عامو خلکو وکړو بالکل ګوره جي دغه هلیکاپټر و کم ګاډي چې تاسو یادوئ کم دفتر دته چې کم سیلریز میلاویږي دا ټول انفراسټرکچر چې دی دا ولاړ د خلکو په پیسو دی او انعام منیر هم په هغې خلکو کې راځي کم چې ټیکس ورکوي د هغه خپل خپلوان ټیکس ورکوي دا سیسټم دی زموږ دپاره نو که فرض که انتظامیه داسې نو او د انتظامیې په موجودګۍ کې په ډیپټي کمیشنر ملاکنډ ډیویژن اسسټنټ کمیشنر داسې یو لړۍ ده که نه چې یو
ना ختم होने वाला सिलसिला ده. نو که په دومره غټ نفرې او په دومره غټ ټیم کې او په دومره غټ ریسورسز او په دومره څومره پیسې چې د دو په سیلریز په مد کې ځي که نه په د ټیکس پییر نه نو که د دې باوجود هم د انتظامیې دا رول چې کالامیان ځي او زمونږ ټریکر ملګري ځي په خپلو پیسو او په خپل دغه نو بیا دې دا دفترونه خالي کي او دا خلک په دغه په اپنی مدد آپ په تحت پانیدار څه کوي. زما په خیال هغه خلکو د انتظامیې نه د ښه رول ادا کړی دی نو هغه بیا پیسې اخلي او دوی داسې وکړو بیا یې دغه دفترونه خالي کي او دا خلک به په خپله دا انتظامیه سنبال کي. دا پروګرام چې په طریقه راغونډو نو تاسو اندازه ده زمونږ په دې هایکینګ او ټریکینګ کې الحمدلله زه چې ګورم نو تقریبا 22 کاله تجربه ده. په 2001 کې چې کوم دی نو موږ به د سوات سکاوټس اوپن ګروپ سره وړو هایکونو لتلو چې په هغې کې به موږ د مرغزار نه واوړېدو لاندې بونیر ته یا به د ملم جبې د ټاپ ته به راوړېدو د اخوا دغه ښکته شنګله ټاپ نه بیا چې کله مونږ یو دلته کې یو نجي کالج دی هغې ته رالو نو په هغې کې زموږ د ټریکینګ تجربه شروع شوه. داسې تقریبا د 2010-11 نه دا شروع شوه که نه دي. نو زه چې اوس څونه ګورم زه وایم چې یو خو په سوات کې چې دا څونه ټریکینګ کلب سیوا شوي دي چې څوک د کوره خفه کېږي هغه ځان له ټریکینګ کلب راخ کړی. ګوره ذیشان عمر هم په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د هر ټریک او د هر هایک خپل نیچر دی. نو ګوره چې کله هم سړی ټریکینګ لځي پکار ده چې دی د هغې اول وګوري چې د دې الټیټیوډ څونه دی د دې چې کوم دی دې کې به ستاسو روپ پکارېږي که نه به پکارېږي دې کې به ستاسو سره چې کوم دی نو لاندې کرمپان به پکارېږي که نه به پکارېږي دې له به تاله کم نمونه بوټ پکاري دې له به تاله کم نمونه چې کوم دی ټریک سوټ پکاري ته به د ځان سره د ګرمېدو سوړې ټینټونه به څنګه وړې نو دا ټول هر څه. نو زما به دغه تجویز چې څوک هم د ټریکینګ لځي پکار ده چې هغه د اول د دې پراپر ټریننګ والي دلته کې په سوات کې چې کوم دی په ثابت پاکستان کې د دې ټریکینګ کلب نوم دی اس پی ایس ټریکینګ کلب چې نوم پې د اس پی ایس کالج پروت دی خو دا یو کولاو ټریکینګ کلب دی دې کې د بهر نوم خلک د ثابت پاکستان نه خلک چې کوم دغه کله هغوی ټریک اناونس کي نو ثابت پاکستان نه خلک راځي او په دغه ټریکینګ کلب کې د هغوی سره چکر لګوي. نو د دې ډېر تکړه تکړه ملګري دي په دې کې پکار دی چې د هغوی نه خلک ټریننګ والي او ټریکینګ او هایکینګ د ګپ نه ګڼي دا خو ته غر ته ځې دا ستا ژوند جوړوي په تا کې هغه ډیسیژن پاور پیدا کوي ځکه چې ته په ټریکینګ کې یو قدم چوتی نو ستا په هر قدم کې دا فیصلې چې دلته قدم کېدم که کېندم که دلته کې قدم کېدم ونه خویږم نو دا ډیسیژن میکینګ دی. دا لاره په غر کې والم دا به شارټي که دغه لاره والم دا به اوږدی نو دا ګوره ټول ډیسیژن میکینګ شو که نه. نو خبره دا ده چې پکار ده چې د ټریکینګ او د هایکینګ د خبره بر تربیت وشي څنګه چې دلته کې په دې خاوره باندې یو نجي کالج دی هغه د وړوکوالي نه د ماشومانو د هایکینګ او د ټریکینګ هغه تربیت وړولو ورکوي نو هغه ماشومانو ته چې کوم دی تر اوسه پورې د خدای شکر دی چې څه حادثه ورته نه ده راغلې نو پکار ده چې دا خلک ټریکینګ ښه برابر د دې ټریننګ والي او داسې دي چې کوم دی په دې غرونو نور سمیږي او خلک دې د ځان سره چې کوم دی دا پردي ماشومان داسې نور په مخه کوي او بیا دې داسې مرګ ته نه پرېږدي. نو زما په خیال دا یې ښه حل دی. ستا سره که څه حل چې د هغې سره پروګرام راغونډ کړو دا بالکل پراپر نالج نه او داسې ایکسپیرینس خلکو نه بغیر تله نه دي پکار. ستاسو خبره ټریکینګ کلبس ډېر سیوا شي دي دا مطلب نه دی چې لکه بس د هر چا سره لاړو که هر ځای ته لاړو د هر ټریک خپل نیچر وي. دویمه دا جي چې انتظامیه که فرض کا داسې ایمرجنسي حالات کېږي نو د انتظامیې چې کوم رول او ریسپانسبلیټیز دي کوم ذمواریان دي هغه دې پوره کوي. یو جي دا وایي ده ولیدلو که نه په کرکټ کې جی سر لګېدو خطرې په بال باندې کرکټ ولې ختم نه شو ولې خلک کوي. مونږ چې په روزانه خپل دفترونو ته کالجونو ته کاروبار ته ځو په دې ټریفک په دې روډونو باندې ټریفک حادثات څومره سیوا کیږي څوک کور کینو که نه جي دا خو سپورټس دی څوک په کور دننه خوشحاله څوک په بار نیچر ایکسپلور کوي که نه دا اگر مگر پرېږده چې دی ولیدلو دا خو د غلطي و دا خو دنیا د ژوند ځواک دی دا خو به خلک کوي که نه دنیا ودرېږي خو نه نو دا اگر مگر هم نه دي پکار د عوام له طرفه چې ښه نه شو ویلی نو بد پې هم نه دي پکار او د دې سره به مو خپل خبره خپل پروګرام ختم. او یو په دې اخره کې ذیشان عمر به لږ د دې ټریکینګ چې کله تاسو ځئ نو څه به د ځان سره وړئ یا څه تیاری وئ هغه به پکې هم لږ واورو. بالکل د ټریکینګ په حوالې سره که مونږ ټیم ته وګورو نو په ټیم کې اصل کې زموږ سره یو ټیم لیډر چې کوم زموږ سره دی دا پوره ټیم چې کوم دی هغه لیډ کوي. د ټولو نه اولنۍ ذمواري خو دا چې دی به اول د ټولو صحت ته به ګوري. بل دویم نمبر خبره ټیم چې دی لیډ کوي نو دی د مخکې نه دا پلان کړي چې آیا موږ به په کومه کومه لاره باندې ځو
او دا کم ټریک چې کوو د دې ټریک لپاره ځکه د هر ټریک خپل ټیکنیکلیټیز دي چې آیا موږ کم ټریک کوو د دې ټریک لپاره موږ ته د کوم سامانونو ضرورت دي ځکه ویل کېږي داسې چې کله ستاسو سره یو ښه سامان وي ښه اکویپمنټس وي او ته کوم ټریک کې نو هغه اکویپمنټس یا هغه سامان چې کوم دی تقریبا 90 to 95% چې کوم دی ستا په دې ټریک کې چې کوم دی یو ښه رول پلی کولی شي نو د ټولو نه د ټریک ښه دغه خو دا دی چې ستا سره یو ښه پلین وي او بل د دې نه علاوه چې کله یو ټیم جوړ شي نو په هغه ټیم کې بیا ستا سره یو داسې ټیم لیډر پکار دی چې کم از کم هغه نور ملګري چې کوم دی هغه هم ځان سره لیډ کوي د ټولو ملګرو چې کوم دی پوښتنه کوي د هغه د صحت په باره کې د هغه د سامان په باره کې د هغه د فزیکل د هغه د منټل په حوالې سره چې پوره مطلب ټایم ټو ټایم چې کوم دی د هغه نه اپډیټس اخلي او ځان اپډیټ کوي او مخکې د بیا د تلو کوشش کوي